दाई को है बंद कर दो, माइक की तेज कर, माइक तेज का ईगो बंद कर दो। जोर बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي إنما للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا محترم حاضرین و مسلمانانو ورونو دې ځای ته زه مخکې هم راغلم او نن بیا هم الله یو ذریعہ جوړه کړه او بیا منګه دې ځای ته راغلیو زمانه مخکې زما مارګرو علماء کرامو بیانونه وکړل خصوصا خطیب صاحب چا زمنګه د ټولو نه مشر دی آیم تفصیلی بیان وکړ زما بعد بیان دورا ضرورت نہیں ولانڈی او مختصری یوسو خبر کوم اللہ دے مال توفیق راکی دیکھ لیکیے زما دعا بچی آغاید اللہ کتاب خدمت کئی یو عباد اللہ دے دویم داغ کور والا دی دوڑا زما د بچو پزای دی او ډیر واړو معنی قرآن ویل دی او زده کړی دی یا الله کی تراغلی دی او د قرآن او سنت خدمت کوي الله دې هغه نور توفیق ورکړي صدا سے خلق ته د خدای کتاب وخی ناری نو ته د الله کتاب وخی زنانو ته د الله کتاب وخی او دا یو لوی سرمایه دا یو لوی ګټه دا
چې دا چانه څوک د الله کتاب زده کي او د الله کتاب وښيي د دې نه لویه ګټه او لویه سرمایه او لویه فایده بیا بله نشي کېدی موږ له دوی دعوت راکړي موږ هم راشو دوی له حوصله افزایي وکړو تسلي ورکړو او د علاقې د خلکو ته هم دا ښکاره کړو چې د دوی یو ځای شته د یو مرکز دی چې د هغې سره د دوی تعلق دی او د هغې دا ځای د هغه مرکز یو شاخ دی الله دا ځای همیشه لپاره آباد لري او الله دې کې نورم برکتونه واچوي چې دې نه خلک د خدای کتاب زده کړي زوره انسانان چې الله پیدا کړی دي او پیدا کوي کاغه انبیاء علیهم السلام کاغه بادشاہان دي کاغه ملنګان دي غریبانان دي خدای او انسان دو ضرورت دي یو ضرورت د انسان دنیاوی دی او یو ضرورت د انسان دینی دی دنیاوی ضرورت کی پورا نہیں نو دا هغې دپاره هم یو ذات دی چې هغه ته جاړي او چې دینی ضرورت کی پورا نہیں نو یو ذات دی چې هغه ته جړا کوي هغه ته فریاد کوي حضرت موسی علیہ السلام نارمان روان دی لس ورځې هغه منزل کړی دی او د خوراک سونه پاڼې به یې خوړې یو ځای ته ورسېد او هلته شپانګیانو ګډې اوبه کولې یو دوه جینکۍ دي چې هاخوا ولاړې دي او خپلې ګډې اوبو ته نه پرېږدي تزود ان قرآن وی غی پاس کولې خپلې ګډې اوبو ته نه پرېښودې موسی علیہ السلام ته نه تاسو که تاسو ولې ګډې نه اوبه کوئ نو هغوی وی لا نسقي حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر موږ تر هغې ګډې نه اوبه کوو تر څو پورې چې شپانکو ګډې نه یې اوبه کړي او زمون سوچته نه بوډا پلارم دی نو بل سوچته نه بوکا لاسو کاسو برایستان نو هغې مطلب دا د ګډې اوبه کې اوبه پاتې شي په خپلې ګډې اوبه کړو او بل سوچته نه چې هغه موږ لا ګډې وسره موږ لا ګډې اوبه کړي موسی علیہ السلام راغی او د لاسو کاسو هغه بوکې یوازې راویسته اویلے آگڑے اوبکڑے قرآن کریم وی آجنکای خلاڑے اخبر کورتا گڑی بوتلے او موسیٰ علیہ السلام یو سوری تراغے و غسوری کی کیناس اس موسیٰ علیہ السلام ہو گئے دے دنیا ضرورت دے ڈوڑائے پکار دا ڈوڑائے شینا موسیٰ علیہ السلام اللہ تا فریاد کئی او قرآن وی ثم تولى الى الظل فقال ربي ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير اني لما انزلت الي من خير فقير موسی علیہ السلام سوری دلال او بیا غوی واز ماروا گدم حالا ڈوڑای راکے زورتا محتاج ما انی لما انزلتا الیا من خیر علماء خبزین اللہ گدم حالا ڈوڑای راکے زورتا محتاج ما ډوډۍ غواړي د الله نه غواړي د دنیا ضرورت دی مې د الله نه غواړي د دنیا ضرورت بچي د الله نه غواړي انبیاء علیهم السلام زکریا علیہ السلام پیغمبر دے بچے نشتے
او قرآن وئی وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ یاد کا زکریا علیہ السلام کلے چھ فریادو کا اللہ تا واربا زما یواز مبردا وانت خیر الوارثین تغوراد وارث ورکون کنے اللہ بچے میں نشتے مال بچے راکا دل دنیا ضرورت دے حضرت زکریا علیہ السلام دا اللہ نغواری دا سنور دا انبیاء و تاریخ قرآن ذکر گئی چلاغی دنیا ضرورتم راغلے موسیٰ علیہ السلام سکا بنی اسرائیل رال الاغی وردوئی منگا تکشوی و منگلا اوبا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نبو مختی دا سیغی درکارائی مختی موسیٰ علیہ السلام دے ہوئی اللہ ترکارائی اگا بکلیا و کسایا و فومیا و عدسیا اللہ واللہ ورکرل نو یو ذات دے چھ داغنا سڑے دنیا ضرورتم گواری یو ذات دے چھ داغنا دین ضرورت اغم گواری او یاد ساتا کہ یو کور کے پیسے نہیں پکاندو کے دانے نہیں جیب کے پیسے نہیں نو دا غید دنیا جوان خراب شی وہ کہ یو کور کی دین نہیں ہے نو دا غید دنیا جوان دم تباشی اور دا غید آخرت جوان دم تباشی چکم کور کی بیدینی ہے اور دین نہیں ہے نو خزا دا خاوند آگنا نہیں خبر خاوند خزا دا آگنا نہیں خبر لار دا اولاد دا آگنا نہیں خبر اولاد دا پلار دا آگنا نہیں خبر نو آگا پلار بیا زیه نه پیجنی او زیه پلار نه پیجنی یو بل وجنی خزا خاون نه پیجنی او خاون خزا نه پیجنی یو بل وجنی اب یادی دورسی یو کس خبر کولا یو زنانا منگ تا درخواست راولی گا چه زما خاون زما خرچان را گئی پیسے نہ را گئی منگی خاون تا اطلاع اکڑا داگنا ہم تا بوسو گا چه دیل خرچولی دور کے اگو تاوی دا چادر تاوی چه زنوار کم ویستا خزی ویدا دینا لکتا بوسو کا چه زمنگا جنگ بسدے نو آگه دا آگه خزی نو اللہ تا بوسو که نو آگه خزی ورطاوی ویزا ٹک ٹاک چلو ما نو زمان فالور زیاد شوی نو دے ماتا بانیتا دے فالور زیاد اشنایانی زیاد شوی دی نو دے راتا بانیتا دے نو چه دے او خزی دا خوی او دا یادتی چه اگه خاون دوی دیرا دا بنیت ازگا زمان شنایان دیر شوی دی فال ورسوی یعنی چه ما سر مینه گئی اشنایان نو دا آگه نا فساد نجوڑی گی دا بیدینای دا لاسا فساد جوڑ شی کور روان شی خزا بیا خاون نپیجنی او خاون خزا نپیجنی مینا چه پا کور کی رازی اگا پا دین باندے رازی تو گورا عام زمان معاشرہ کیوں یہ مولا سڑے پا خزا دیر مینی مولا سڑے پا خزا زگا مینی اگر تے حق معلومی خزی تا دا اگر مولا حق معلومی چه دامی خاون دے دا پا ما باندے سا حق دے نو دا اگر مینی او دا اگر محبت بیازکا زیادی نو او چی او بل حق نپی جنین دا اگر مینی سراشی نو سڑے چی کور تا رازی نو اغم تاندے تریو گڑائی او چی دے بلا مودا بعد کور تا راشی نو خزیو موتا تاندے تریو گڑائی و ایزا رکشا بار خی کانا تکری کی سکے دیو بلنا تنگی زکا آگا دینی ضرورت آگے نہیں پورا کرے او دا آگے اثر بچو ترا منتقل شی نو بچیو بیادغ سی زمان محترمو
که مینه او محبت غواړئ اتفاق او خوشحالي غواړئ نو دا بغیر د دین نه ګورې نه راځي او دین هغه هم د الله نه غوښتل دي هغې له الله انبیا رالېږلي وو کتابونه یې رالېږلي وو آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه هغه له کتاب ورکړه قرآن کریم څوک چې دې سره ونښته د هغې کور د خوشحالۍ شه هغې د ژوند په خوشحالۍ پوه شو او څوک چې د دې نه محرومه شه نه د دنیا په ژوند په خوشحالۍ پوه شه او نه به د آخر په خوشحالۍ پوه شي دا دواړه ژوندونه که ځان له د خوشحالۍ کې د دنیا ژوند هم د خوشحالۍ کې او د آخرت ژوند هم د خوشحالۍ کې نو راشه د خدای کتاب ته کښېنه د خدای کتاب زده که په خپلو زنانو باندې ووایه زنانه ورته کښېنو بچي ورته کښېنو دا به ستاسو د دنیا ژوند هم ښایسته شي د آخرت ژوند به هم ښایسته شي او که دا نه الله دې هېر دی او مخلوق ته پروت دی نو الله وایي افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا آیا گمان کئی اگا کسان چگئی کفر کڑے دے کفر ستاوی چه زما بندگانی بغیر زمانا مددگاران نیولا اللہ ویدہ کفر دے زمان بدے ملک کے خلق بروانو سوڑائے بابا لزم فلانی بابا لزم فلانی بابا لزم اللہ تنائیرو دادا اللہ احسانو نن خلق اللہ کا درگاہونا چاگہ بے رامدت کول زیارتونا چاہے کہ بے جانڈولا غٹی ورکولی نغیم دا دین خبردار شو پا دین باندی پوشو دا دین مدرسو دا چې په کورونو کې درسونه کوي جماعتونو کې درسونه کوي دا د دې اثرات دي دې سره مینه وکړي بچی راولېږي زنانه راولېږي د خدای کتاب زګونو لا تاسو په خپل د خدای کتاب ته کېنئ دا ملک به مباد شي دا دنیا به هم ښایسته شي آخرت به هم ښایسته شي الله دې ما او تاسو لا د عمل کولو توفیق راکړي او دا ځای دې الله همیشه لپاره آباد لري الله دې عباد الله د کور والا دوی کور آباد کړي اولاد نیکان صالحان بچي ورکړي او اولاد یې ډېر برکتونه واچوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دعا وکړئ استغفر الله ربي من كل ذنب دعا وکړئ دا سوره مرګري چې دې ځای ته راغلي دي او چا څه ضرورت دي الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي سوره بیماران دي الله دې ول شفای کامله ورکړي سوره مسلمانانو نه خويندې وفات شوي دي د مخکې راځو کې زمونږ ډېر نږدې مرګري او ډاکټر بهرالامین او ډېر نیک سړی او ښه ډاکټر وفات شوی دی دعا وکړئ چې الله د هغه مغفرت نصیب کړي الله د مسلمانانو ملکونو کې اتفاق او اتحاد راولي الله د مسلمانانو ملکونو کې امن او خوشحالي راولي خصوصا زمونږ د ملک پاکستان الله دې د امن او خوشحالۍ ځای وګرځي دا مدرسه چنن پکې دا ختمونه د قرآن دي الله دې دا همیشه لپاره آباد لري او الله دې کور کې ډېر خیرونه او برکتونه واچي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم سمی